الرحمن الرحیم. درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب النهي عن الصلاة إلى القبور. قبر تا مخامخ منسکول من دی. قبر تا مخامخ منسکول من دی. لکه یو ځای کې قبر یې که نه او هغې ته مخامخ سړی نیت وتړي نو دا منع ده. که قصدن نیت یې هم دې دغه ته وي دې قبر ته نو بیا خو دا منع د حرمت په درجه کې ده. علما ورته مکروه تحریمي وایي، یعنی حرام دي. او که نیت کې قبر نه که نه نیت یې هم د الله دپاره دی د لمونځ او صرف مخ قبر ته دی بیا هم منع ده. په دواړو حالتونو کې منع ده. خو د یو کې دا منع د تحریم درجې ته رسي یعنی حرام، او د بل کې بیا د تنزیه په درجه کې ده، مکروه تنزیهي ورته وایي. بهرحال د عمل دپاره ترنه موږ ته دا مسله راووته چې مونځ کله کوو نو قبر ته به مخامخ نیت نه تړو. 1959 نمبر حدیث شریف دی 1757 نمبر. عن ابی مرصد کناز ابن الحسین رضی اللہ عنہ. دا حدیث زمونږ استاد سردار سیدنا ابو مرصد د دې صحابي کنیت دی ابو مرصد، خپل نام یې کناز د کناز صحابي نوم دی کناز، پلار نوم یې دی حسین صاد سره. الله پاک دې ته راضي شي، الله پاک دې د خپل ځان نه راضي کړي، الله پاک دې زما ستا او د ټول امت د طرف نه بهترینې بدلې ورکړي. دا بدري صحابي دی کناز رضی الله عنه، بدر غزا کې شریک شوی دی، بدري صحابي دی. قال فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما په خپله د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي، پیغمبر علیه السلام نه مې اورېدلي دي. صحابي دی نو په خپله یې اورېدلي دي. مونږ ته بیا د دې صحابي په ذریعې سره دا حدیث را رسېدلی دی. نبي علیه السلام نه مې اورېدلي دي. یقول ارشاد فرمایلو لا تصلوا الى القبور، قبرونو ته مونځ مه کوئ، قبرونو ته مونځ مه کوئ، قبر ته مونځ مه کوئ. ولا تجلسوا علیها، خو په قبر باندې کښېنئ مه، د قبر د پاسه مه کښېنئ. دې حدیث پاک کې دوه خبرې راغلي، یو قبر ته مونځ مه کوئ او دویم دا چې د قبر د پاسه د قبرونو د پاسه مه کښېنئ. رواه مسلم، دا حدیث امام مسلم رحمه الله روایت کړی دی. دا قبرونو باندې ناسته نه، مونږ خلک د قبر احترام نه کوو، ګړي چیلم پې د پاسه سریږي، ګندونه هم مقبرو کې غورځو، چې کوم د کرکې شی وي نو وړوکي لیول کو چېرته یو هدیره کې وغورځواله. حالانکه مسلمانان به هدیره داسې صفا ساتي لکه جومات، مسلمانان به هدیره داسې پاکه ساتي لکه جومات په شان، بلکې ځینې کم عقل خو ورکې اودس هم ماتوي. هدیرې ته ځي، هدیره کې د قبرونو منځ کې د قبرونو خوا کې اودس ماتې کوي، وړوکي اودس ماتې، لوی اودس ماتې. دا بې حرمتي ده، دا منع دي. که مونږ او تاسو دا ناس ملګري اورېدونکي مسلمانان که مونږ هم ټیک شو، که خیر زمونږ او ستاسو په لاس هم دا هدیرې پاکېدی شي، نشي پاکېدی چې مونږ او تاسو وله خواري شروع که نور څه نه چې د خپلو چې کوم زمونږ مشران دي، رشته داران دي، دفن دي په مقبرو کې، چې د هغې ښه شازۍ هم صفا کړو، نوم به هم ډېری کني ولې چې ورځ ورله وباسو هدیره صفا کړو، اعلان وکړو او د محلې والاو ته چې هلکه ګورې ګند به نه راوړئ. ښارونو د مقبرو څه حال دی، ورکې بازارونه جوړ شو، د پاسه پې سوداګانې خرڅېږي، بیري باغ کې نه کېږي. تاسو که نه لیدلي نه به هم لیدلي، د پاسه پې سودا ایښي په قبر باندې، د ټیکري لوښي پیښي یا خرڅوي، د پلاستیک لوښي پیښي او باقاعده هغې ته ښې پوړی هم جوړي، نو بس ناستې ته هغه پوخ کړی دی
زه خو چې کلم د ښار ته ځمه ښار نه راځمه او دا څلور مخې لاره نه ده څه نوم دغه ځای ته علي د اخون بابا درې نه چې لږ مخکې لاړ شي وخوا بیا هغه څلور لارې راشي هغې نه کله چې پیدل یم را روان یم نو دې خوا نږدې ډاک کې ورسره ورکوټې غونته ډاک دی د هلکانو کرکټ لګولی قبرونه یې داسې ښایسته غټ غټ جوړ کړي دي او پوړی هم دي ته به وایې چې سم سټیډیم دی نو پکې ناست دي په هغه پوړو باندې اته ماشپین په قبرونو باندې ناست نو چې کومو کسانو ته زمونږ اواز رسي اشاره ورته وکړو چې د قبر نه وشئ اکثر دلته د قبر د پاسه ناست قبر ته اډانم منه ده ناست لاندې دی که نه او قبر ته ډډه لګولې ده یا سنګلې په قبر باندې ایښي نه دا هم منه دي الله پاک دې مونږ منع کړي د کومو شیزونو نه چې نبي علیه السلام الله پاک مونږ منع کړي د منې توفیق دې راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین